الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضار محترمين سامعينو د الله جل جلاله بندگانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبیانو، دا دنیا چې الله پیدا کړې ده د دې دنیا لپاره الله یو قانون یو دستور ایښی وي. لکه څرنګه چې تاسو یو کمپنۍ ته ګورئ، په کمپنۍ کې خپل مالک چې کوم دی یو قانون ایښی وي. یا یو هسپتال ته ورسئ، په هسپتال مشر چې کوم دی هغه یو قانون ایښی وي. بالفرض قانون یې داسې ایښی وي چې د لیبارټري والا به خپل لیبارټري کوي، د وینې ټیسټ به کوي، ټیسټونه به کوي، او د هغه رقم نرسې به خپل کار کوي، او د هغه رقم ډاکټر به خپل کار کوي، د هغه رقم څوک چې فیس اخلي هغه به خپل کار کوي. هر چا دپاره خپل کار او خپل ټایم ټیبل ټاکلی وي. نو که چیرې داسې وسي د هسپتال کې دننه لیبارټري والا را ولاړ سي، د ډاکټر کار شروع کړي، ډاکټر والا را ولاړ سي هغه د فیس کار شروع کړي، د فیس والا را ولاړ سي د نرسي کار شروع کړي، نو په هغه هسپتال کې به ګډوډي راسي، د هسپتال نظام به خراب سي، هر څوک به د بد نسبت ورته کوي. نو د هغه رقم زموږ ژوند چې کوم دی، دا زموږ وخت تېرول چې کوم دی، دا هم الله موږ ته یو قانون ایښی دی. که چېرته په دې قانون باندې موږ روان سو نو الله به هم خوشحاله وي، د الله رسول به هم خوشحاله وي، د دنیا چې کوم مالک دی چې الله دی هغه به خوشحاله وي زموږ څخه. او که چیرې د قانون خلاف ورزي وکړو نو بیا به د دې دنیا مالک زموږ څخه ناراضه سي. اوس نو دا ژوند چې کوم دی دا په دوو تقسیمو څخه دی. یو داسې ژوند وي چې د کور نه بهر ژوند دی، بازار ته تګ، بازار ته اخوا ته هسپتال ته تګ و، تجارت کول و، کسب کول و، دا یو قسم ژوند دی. او یو چې کوم ژوند دی هغه کورنۍ ژوند دی، چې د کور چې کوم ژوند دی، د کور چې کوم ضروریات وي هغه پوره کول دي. نو الله تعالی دا موږ ته ویلی دي او د الله رسول دا موږ ته ویلی دي چې د کور نه بهر چې کوم ژوند دی او کوم ضروریات دي هغه به نران پوره کوي، او چې کوم کور کې دننه چې کوم ضروریات دي هغه به زنانه پوره کوي. نو د کور دننه ژوند، د کور دننه ضروریات چې کوم دي هغه به زنانه پوره کوي، او بهر د ژوند د کور بهر چې کوم ضرورات دي
کسب کول و تجارت کول و خرید و فروخت کول و بازار ته تګ و نور داسې ځایونو ته تګ چې هغه د کور نه بهار وي هغه به نران پوره کوي. اوس که چیرې داسې کار وسي چې د کور ضروریات چې کم دي دننه هغه که چیرې زنانه ولاړې سي بازار ته ووځي د نارینهو چې کم کسب کم کار دی هغه پوره کړي نو بیا په ژوند کې فساد راسي. او یا نارینه راسي د کور کاروبار شروع کړي دننه ضروریات پوره کوي او زنانه ولاړې سي بهر چې کم ضروریات دي هغه پوره کوي بیا به هم په دا ژوند او زموږ په زندگی کې به فساد راسي. بیا به الله ناراضه وي زموږ څخه بیا به د الله قهر وي په موږ باندې بیا به د الله لعنت وي په موږ باندې. نو باید لکه څرنګه چې د اسپتال مالک په دې باندې خوشحالیږي چې راسئ زما تر قانون لاندې ای زما ډاکټر او نرس او پلانکی او پلانکی زما تر قانون لاندې به کار کوي که چیرې زما د قانون خلاف ورزي دې وکړل تا به د اسپتاله باسم. او دغه رقم کمپنۍ والا هم داسې قانون ایږدي چې زما تر قانون لاندې شرایط تا ته پرېږدي که چیرې په دغه شرایطو باندې تا عمل وکړي زما په کمپنۍ کې به داخل یې که چیرې زما د شرایطو نه خلاف ورزي دې وکړه زه د کمپنۍ نه باسم. نو الله هم موږ ته قانون ایښی دی چې ای زما بندګانو ما چې کم قانون تاسو ته ایښدلی دی یا قانون باندې عمل وکاست که چیرې زما په قانون باندې عمل نه کواسه نو بیا به تاسو ته زه عذاب و سزا درکوم. نو مخکې ما درته وویله چې بهرنۍ چې کم ضروریات هغه به نران پوره کوي او د کور چې کم ضروریات دي هغه به زنانه پوره کوي. که چیرې خبره سره الټه سي زنانه بهار ووځي خلک دننه راسي فساد به راسي په زندګۍ کې. نو په کار دا د زموږ زنانه وته ستاسو زنانه وته زموږ زنانه وته د اهل اسلام زنانه وته دا په کار دی چې باید دوی د کورونه ونه وځي ځکه الله ورته ویلی دي خداوند متعال ورته ویلی دي. خداوند متعال فرمایي زنانه و دپاره وقرن فی بیوتکن دا وقرن فی بیوتکن الله خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته کوي چې ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو تاسو په کورو کې قرار اوساس بهر مه وځاس. مطلقي آیات دی هېڅوک په دې کې تغیر و تبدیل نشي کولی. الله د الله رسول ته دا وایي چې ای بیبیانو تاسو په کورونو کې کښېنئ بهر مه وځاس. نو چې الله خپل د رسول بیبیانو ته دا وایي چې تاسو په کورونو کې کښېنئ نو بیا به د عام مسلمانانو زنانو ته به دا خطاب نه ورته متوجه کېږي چې ای د مسلمانانو بیبیانو تاسو په کورونو کې کښېناست. هو د زنانو بس دا تربیت سو چې دا په کورو کې ناستې وي د کور چې کوم ضروریات دي هغه به پوره کوي. د بچیانو تربیت سو د ماشومانو د وړو کار سو د مثال په طور د دیګ کار سو د کور چې کم ضروریات وي زه به څه درته ووایم هغه به پوره کوي. دا دې دا کسب سو دا یې ډیفټي سوله بار به نه وځي. که بهر ووتله فساد راغی په ژوند کې د الله قهر راغی د الله لعنت راغی مکمل زندګي و دنیا به ټول سره خراب سي لکه اوس چې تاسو بیناست. او که چیرې بالفرض زنانه مجبوره سوله مریضه سوله بیا په څه ترتیب سره بار ته وځي دا هم الله موږ ته دا ویلی دي. الله موږ ته یو قانون راښولی دی چې زه دومره ظالم نه یم چې زنانه به همیشه په کور کې ناستې وي بس بندې به وي. نه که چیرې بالفرض مریضه سوله یا مثال په طور داسې یو پلار کور ته تله یا نور داسې ضروریات ورته پیښه سوله بیا په څه ترتیب سره ځي د دې هم الله موږ ته بیان کړی دی. اول خداوند متعال فرمایي چې کله زنانه بهار ته وځي د ضرورت دپاره د شاپینګو د دکانو د کپړو دپاره نه د ضرورت دپاره ډاکټر دپاره بالفرض تله نو اول الله دا وایي چې یدنین علیهن من جلابیبهن خپل د صادر څه حصه دی خپل په مخ باندې راځوړنده کړي یعنی په بغرۍ کې دې ولاړه سي. اصحابو په هغه ټیم کې بغرۍ نه وي داسې یوه سترګې به لسه کړه نور به ټول خپل عملي کار به خپل شاګردانو ته چې شروع وایي چې زنانه وځي
نو خپل مخ دې مکمل ټول پټ کړي، یوه سترګې به ورته لسه کړي چې په دا یوه سترګې به روانه یوه سترګې به لیدل کوي، بس نو ټول مخ به پټ وي. او نن سبا خو بغري راوتلي دي، ډېر خوندورې بغري د افغانیانو چې په هغه لباس کې دې ولاړه سي. دا یو. او بل چې کله په بغرۍ کې هم ځي زنانه، بیا به هم په بغرۍ کې دننه چې کوم د هغه سوري سوریانې چې کوم دي چې دا خپل لاره په ویني، دا به پردو خلقو ته نه ګوري. اوس که تاسو زنانه پوښتنه ځینې وکړي چې پردو خلقو ته مه ګوره، به دا رسته کې درته وایي زه خو په بغرۍ کې یم، دا خو ما نه ویني. نه، داسې نه ده. دی خو تا نه ویني، تی خو وینې چې دا پلانکې ځوان دی، پلانکې چهره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې شاوخوا ورته ناستې وي. ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه دا ړوند و، دا راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبي ته وویل چې مخ پټ که. ابن مکتوم راغی. هغه بیبي ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ړوند دی، ما خو نه ویني، څنګه زه مخ ځینې پټ کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دی تا نه ویني، تی خو ویني. دی که تا نه ویني، دی ړوند وي، تی خو ویني، ته سترګې کښته واچوه. دا یو. دویم، چې کله په لاره ځي ډاکټر ته روانې وي، بل قانون د زنانه دپاره دا دی چې د لارې په سیټ به ځي، په منځ د لارې به نه یې روانه، په سیټ به ځي، په سیټ به روانه وي، مکمل لارې به خلقو ته پرېښې وي. بل قانون هغه دا دی چې کله په لارې روانه هم وي، اخوا دې خوا به نه ګوري چې داسې اخوا دې خوا ګوري، نه، بلکې خپل مخ ته به ګوري، خپل نظر به مخ ته اچولی وي، اخوا دې خوا به ګوري نه. خداوند متعال څه فرمایي؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه زنانه ورته ووایه، دا مسلمانو زنانه ورته، دا مؤمنو زنانه ورته ووایه چې خپل سترګې ټیټې وساتي او خپل د فرجو حفاظت وکړي. نو کله چې زنانه بهار ته وځي، باید خپل سترګې یې کښته اچولي چې د نامحرم په چا باندې نظر ونه لګېږي. که چېرته د دې نظر په هغه سړي باندې ولګېدی، د هغه نظر په دې باندې ولګېدی، الله په دواړو باندې لعنت به یې وروي. یو نظر الله موږ ته معاف کړی دی، یو نظر بس، هغه هم اچانک نظر. زنانه په بازار کې ولیدله، اچانک دې ورته وکتل، ستا خیال نه و، بیرته دې خپل نظر واچوي، الله په تا باندې رحمتونه رانازلوي. او که چیرې بیا قصدن دې دوم نظر بیا ورته وکوي، یو نظر دې خو ورته وکوي، بیا دې ورته وکتل، الله یې پر تا باندې قهر و غضب لعنت د باندې وروي. یو نظر درته معاف دی. نو الله موږ ته اول زنانو ته دا خطاب کوي چې تاسو په کورونو کې واوسیږئ، بهار مه وځئ. او دویم که چیرې بالفرض تاسو بهار وځاسه، نو خپل په بغرویو کې ووځاست او خپل سترګې کښته واچواست او د سړک په یو سیټ باندې روانې ساست او خپل ډاکټر ته ولاړ سئ او بیرته راسئ. بعضې خلک بیا دا وایي چې څه خبره ده، د ښځې مخ خو عورت نه دی، نور بدن یې پټ دی، مخ خو عورت نه دی، څه خبره ده؟ بعضې دا دلیل پیښوي. نه، ګورئ، ما مخکې هم دا خبره کړې وه په بل تقریر کې، علما ډېر ناست وله. ما ورته وویله چې د ښځې مخ چې عورت نه دی او د ښځې ورغوي چې عورت نه دي او د ښځې دا قدم چې عورت نه دی، دا هلته چې دا په منانځه کې ولاړ دی. هر ځای چې په فقه کتابو کې راځي چې ښځې مخ عورت نه دی، ورغوي عورت نه دی، قدم عورت نه دی، دا هلته چې دا په منانځه کې ولاړ وي. که په منانځه کې دا درې شیانې لس وي، لمونځ یې صحیح کېږي. د درو شیانو نه علاوه که ویښتان یې لس وله هم لمونځ یې نه صحیح کېږي، که نور بدن یې لس وه هم لمونځ یې نه صحیح کېږي، ما سوا دغو درو شیانو نه. د منانځه نه بهر د زنانه مکمل عورت دی، مکمل، صرف یوه سترګه بله صحیح بس، بلکې دا مخ دا مجمع المحاسن مجمع الفتن دی. د ټول بدن ښایست هم په مخ کې پروت دی او د ټول بدن فتنه هم په مخ کې پرته ده.
نو مکمل اوله فتنه د مخ نه ولاړېږي که مخ یې پټ وي سترګې ښه اچولې هېڅ کیسه نه ده. نو حضارو بلکې د ښځې اواز لا عورت دی، د ښځې اواز دا هم عورت دی. ښځه ولې قضا نسي کولی؟ قاضي ولې نسي جوړېدلی؟ ښځه ولې بچایي نسي کولی زموږ په شریعت کې؟ ښځه ولې مونځ نسي ورکولی؟ جمع ولې نسي ورکولی؟ دا ټول د دې وجې دی چې اواز یې عورت دی. که د پردي سړي سره غږېدل بغیر د ضرورت نه هم دا به الله په دې ګناه باندې نیسي. نو د ښځې تربیت، د ښځې ډیوټي هغه دا ده چې دا به د کور ډیوټي ادا کوي، بار به نه وځي. اوس وګورئ معاشره په څه حال روانه ده. معاشره زموږ ژوند اهل اسلام هم اوس دې خواته معاشره ټول الټه روانه ده. الله موږ ته وایي چې زنانه خپل په کورو کې کښېنوئ، بهر یې مه باساس. موږ چې سهار ولاړه سي بیا معلومان نه راته کېږي، مازدیګر راسي. او اوس زه خو دا وایم چې د الله قهر او د الله غضب ته موږ انتظار کوو چې کله به راسي راباندې، چې دا حال روان دی. هر امت د پیغمبرانو چې غرق سوی دی د زنانو د وجې نه غرق سوی دی. وګورئ د آدم علیه الصلاة والسلام قصه وګورئ، د زنانه د وجې نه آدم علیه الصلاة والسلام یو څه لږ خطا سو. د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه وګورئ چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې اور ته اچوئ، ملایکې رالې، ملایکې د رحمت د زانګو یې ټینګه ونیوله، نه پرېږدي چې اور ته یې واچوي. شیطان په شکل د سپین ږیري ورته راغی و نمرود ته یې وویل چې داسې وکړه زنانه راوله، داسې زنانه چې بربنډې زنانه وي، ویښتان یې لسې لکه نن سبا چې تاسو ورته ګورئ، داسې زنانه ورته راولئ. په کم مجلس کې، په کم بازار کې، په کم کلي کې چې داسې زنانه چې هغه بې ستره وي، بې پردې وي، په کم کور په کم ځای کې چې داسې زنانه موجوده وي، هلته ملایکې د رحمت بیا ځي، بیا نه راځي. نو تاسو بربنډې زنانه، بې پردې زنانه و دې مجلس ته راولئ. نمرود ته یې وویله ملایکې د رحمت به ولاړې سي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام واچوي ورته. دغه بربنډې زنانه چې سرونه یې لس وله رایې ویستلې، ملایکې د رحمت ولاړې دې مجلس نه، هغه ټال یې لس و ورته یې واچوي ابراهیم علیه الصلاة والسلام. دغه رقم موسی علیه الصلاة والسلام ته الله حکم وکړي چې موسی علیه الصلاة والسلام یو قوم ورته وشو چې په دې باندې جهاد شروع کړ. هغه قوم خبر سو، په هغه قوم کې یو سړی و ولی الله د الله و، اسم اعظم یې یاد و، په نامه د بلعام بن بعورا نومېدی. هغه ته چې الله چې کومه دعا به د الله نه وغوښته هغه به قبلېدله. هغه قوم ورته راغی، ورته یې وویل چې داسې قصه ده او په موږ باندې جنګ دی، ته خیرې وکړه الله لره چې د الله د موسی علیه السلام قوم تباه و برباد کړي. ده ورته وویل چې خو د الله پیغمبر دی، زه څنګه خیرې ورته وکړم؟ خو د انکار ځینې وکئ. هغه قوم د ده قوم چې کوم و، هغه زنانه د ده کوم چې و، رشوت یې ورکړی و، پیسې یې ورکړلې و، اخر یې د بلعام بن بعورا په دې باندې آماده کوي چې د اشاره ورته وکړي موسی علیه الصلاة والسلام قوم ته. مردار هډ یې ورسره و دغه ته ولاړی، هغه چې کوم ځای د اسم اعظم و، چې کوم ځای به د ورد کوئ، کوم ځای به چې د دعا غوښتله، هغه ځای ته روان سو. خر به حرکت نه کوئ، مردار هډ چې ورسره و حرکت یې نه کوئ. خو آخر په زور یې هغه ځای ته ورویستی. شاته قوم ورپسې دی، ته یې دعا کوي و یا الله، اسم اعظم یې وویل یا الله ته د موسی علیه الصلاة والسلام قوم تباه و برباد کړې. الله یې خبره مکمله الټه کړله. ده به دا ویله په خوله یې دا راغله یا الله زما قوم تباه و برباد کړې. دعا یې شریع خو قبلېدلې. ده به موسی علیه الصلاة والسلام ته اشاره کوله، د خولې نه به یې خپل قوم ته اشاره راوتله. اخر هغه قوم ورته وویل موږ دې تباه و برباد کړو، تا خو موږ ته شریع کوې. هغه بلعام ورته وویل چې اوس قصه خرابه سول، زه پوه سوم چې اوس غرق و تباه و برباد سوم. ژبه یې راووتله، داسې راووتله لکه د سپي ژبه وارې. الله یې بیان کوي یلحس او تترکه یلحس. دې مثال وایي داسې دی لکه سپی وارې، که سپی ستړی هم وي ژبه یې راباسلې وي، او که وسا یې هم ژبه یې راباسلې وي. وایي د مثال داسې مثال لري. خو ورته ویې ویله خپل قوم ته یې وویل ګورئ که چیرې تاسو دا غواړئ چې زه بني اسرائیل
د موسی علیه السلام قوم تباه و برباد کړم، زما په وصیت باندې عمل وکړه، زه خو بیا هغه ولاړم دې دنیا نه. وصیت دا دی چې تاسو د موسی علیه السلام قوم ته زنانه انتخاب کاست، زنانه و قوم ته ورګډې کاست. قوم کې چې زناوې شروع سي، بربنډې شډې شروع سي، هلته د الله قهر او د الله غضب راځي، دوی به تباه و برباد سي. دا وصیت وایي زما واورس. دغه د موسی علیه السلام قوم ته دا بالمقابل چې کوم قوم و، داسې طریقه یې ورته وکړله، زنانه یې ورته انتخاب کړلې، بانجره یې په لاس ورکړله. بانجره ورته وایي که څه ورته وایي، دا غمیان وو، دا بنګړي وو، دا نن سبا چې کوم زنانه راځي دلته، دا په دا کوروي چې ګرځوي چنګړیانې وو، دا بلاوي چې راځي، دا شیان یې ورته انتخاب کړله. ورته ویې ویله تی په ظاهره دا شیان خرڅواسه ورسه دننه قوم ته، خو لیکن په حقیقت کې دا مشران چې کوم دي، چې کوم فاسقان او فجران دي، دوی سره پټ زناوې شروع کړه. هغه دغسې وي زنانه ورلې دننه، خو بنجرې والا دي څخه به زنانه دي شیان خرڅوي. خو دغسې مشران چې کوم و د هغو سره پټ لین دین شروع کړي، د ځوانانو سره پټ اخر یې زناوې شروع کړلې. چې زناوې د موسی علیه السلام په قوم کې شروع سولې، په دغه کال کې طاعون راغی، په زرګونو خلک ځینې مړه سوله د موسی علیه السلام د قوم. ولې هغه ملایکې د رحمت چې کوم وي هغه ځینې ولاړلې، د الله قهر او د الله غضب ورته پاته سو. د هغه رقم څومره تاریخ کتابونه چې تاسو وګورئ یا موږ ګورو، ټول فساد او فسق د زنانو څخه میلاوي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وایي زه خپل په امت باندې نه بیریږم تباه و برباد به سي، خو لیکن په دوو شیانو باندې زه بیریږم چې دوه شیان به یې خرابوي. یوه دنیا زما امت خرابوي. حالا درواغ پشت کې ووایه، مونځ ورباندې قضا کوو، په درواغ یې وګټوو، په حلال او په حرام یې وګټوو، خو چې څه ووایه الدنیا غادر لا یحصل الا بالغدر، دا یو مقوله ده. دنیا یو فلید شی دی، وایي غادره ده، دا نه حاصلېږي مګر په غدر و، په چل و، په فري و، په دوکه بیا حاصله. نو زما امت دوه شیان خرابوي، یو دنیا خرابوي دا یو، او بل زنانه یې خرابوي دا دوه. په دغو دوه شیانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه بیریږم چې دغه دوه شیان به خراب کړي. نن تاسو ویناست که نه، یهودو نصاراو دغه دواړه شیان مخته کړي دي موږ ته. تاسو خپل لږ سوچ وکاست، هم دنیا مسلمانانو ته مخته کړې ده او هم زنانه مخته کړې ده. هله د زنانه و حقوق پایماله سوي دي، هله د زنانه و حقوق مسلمانانو تر پښو لاندې کړي دي، هله دا دی والا هغه دی. دا ستاسو غم نه دی وړي، په ستاسو په دین باندې داسې مین نه دي، نه ستاسو غم ورسره دی. دا تر موږ دوی ښه قرآن ګوري، تر موږ ښه دوی حدیث ګوري، دوی دا معلومات کیږي چې خوش پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې کوم زنانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت خرابوي، دې وجې دا مخته کوي، دا دنیا یې مخته کړې، دا شیان یې مخته کړي. نو خداوند متعال فرمایي، وایي کوم زنانه سنې چې ته بیرېدلې، په قول یې نه ده سنې کول، د دې طریقه موږ ته الله ښوولې ده. خداوند متعال فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. درې طریقې الله موږ ته ښوولې دي. اوله، که چیرې ته پوهېدلې چې زما زنانه زما په قول نه کوي، بازار ته ځې، زه ورته وایم نه منع کېږي. اوس بیا څه دستور راخیستی دی چې کله بازار ته ځې او ته ورته وایې بازار ته مه ځه، کپړې زه درته راوړمه، دا درته ووایي چې ته په کپړو باندې نه پوهېږې، موږ ډېر ښه پوهېږو، نو ځکه موږ ځو دا کپړې راوړو، تا د خرابې کپړې درکوي یا دا دی هغه دی. نو تاسو به ورسره ومناست، زه وایم دا مه ورسره مناست. ولې؟ زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم، دغه زنانه چې کپړې اخلي، دا د خاوند دپاره اخلي که د پردي سړي دپاره اخلي؟ که چېرته د خاوند دپاره اخلي، تا ته ووایي زه ستا دپاره اخلم، نو خو ته ورته وایې چې زما دپاره اخلي، زه ځم بازار ته چې کومه کپړه مې خوښه سول چې دغه کپړه زما خوښه ده، دغه درته وایم چې دا زما خوښه ده، خو زما دپاره اخلي، وایه غونده. بیا دا ولې بانه جوړایه چې مثال ته نه پوهېږي دا دی هغه دی. او که چېرې د پردو خلکو دپاره اخلي، خو بیا ځان ته بېله خبره ده. نو خداوند متعال فرمایي کوم زنانه چې تاسو په قول یې نه کوله، اول الله موږ ته وایي فعظوهن،
واز ورته وکړي نصیحت ورته وکړي کښېنوه چې زنانه دا لار ده و دا لار ده دا لار ده دا لار ده دا په دې را سره وچلېږه و داسې وکړه قانون دا دی و شریعت دا دی و دا دی سبا په ورځ د قیامت زه ماخوذه نه یم پر تا باندې که دا در سره ونه منله په دې هم نه دغه کېدله دویم خداوند متعال موږ ته وایي فعظوهن واهجروهن فی المضاجع ځای ځینې بیل کړه یو څه وخت یو څه وخت خپل د شپې ځای ځینې بیل کړه یو څه وخت که چیرې پوه شوې چې په دې هم نه کېږي وضربوهن الله موږ ته په قرآن مجید کې وایي 5مې سپارې کې دریم بیا قانون دا دی زنانه دپاره که چیرې په دې هم نه کېدل نو ویې بیا وردار ورکړه پستو پستو ته وه خو هډوکې به نه ورباندې ماتایه ځکه دم زنانه د غریبه ستا تر کنټرول لاندې ده پستو پستو ته وها سزا ورکوه که دا هم نه کېدله څلورمه لاره بیا دا ده چې طلاق ورکړه بل لار بیا نشته دا موږ پښتنو کې ډېر بده خبره ده لیکن څه خبره نه ده قانون موږ ته الله ایښی دی نو حضارو محترمینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث یو ټوټه درته بیانوم کاسیات عاریات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د اصحابو سره ناسو او خپل اصحابو ته ویل چې او اصحابو وایي اوس داسې زنانه نسته زموږ په وخت کې وایي نسته اصحابو ته وایي خو دې نه بعد به پیدا سي څنګه زنانه به وي داسې زنانه به وي چې کاسیاتون عاریاتون پټې به وي او لسې به وي څه مطلب پټې به وي او لسې به وي داسې جامه بیا اغوستې وي چې د آزادو ورته ګورې ته وایه پټه ده او چې کله ورنږدې سي یو لیش ورنږدې سي او بیا به لسې وي داسې جامه بیا اغوستې وي چې ټول بدن بې ځینې ښکاري تاسو ورته وګورئ نن سبا زنانه و داسې شالګیان په سره وي چې د آزادو ورته ګورې ته وایه سر یې پټ دی ویښتان یې نه معلومیږي خو لیکن چې کله ورنږدې سي ټول سر به مکمل ښکاري ټول ویښتان به مکمل ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه به پیدا سي اوس پیدا سوي دي که نه ورته و کپړې دغسې پیدا سوي دي که نه ورته و دا یو معنا بله معنا کاسیاتون عاریاتون پټې دي او لسې دي معنا یې دا ده د الله په نعمتو کې پټې دي خاوندان ښه نعمتونه ورته راوړي ښه خوراکونه ورته راوي خو بیا هم د الله شکریه نه ادا کوي خپل د خاوند شکریه نه ادا کوي او هر وخت پیغور ورکوي او ورته وایي چې تا ماته هېڅ نه دي راوړي تربور وګوره و همسایه وګوره و هغه و دا و دا هر وخت به جنګ ورسره وي خو لیکن خاوند به خپل تر وسه باندې شام ورته راوړي دا ښځې به پیدا سي دریم معنا کاسیاتون عاریاتون داسې ښځې به پیدا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پټې دي او لسې دي مطلب دا دی چې په ظاهره خو پټې دي په ظاهره خو ته وایې چې ډېره ښه ښځه ده خو په باطن کې او پټه به څه وي زناکاره وي بل مائلاتون مملاتون دا ښځې به پیدا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل میل به و بل چاته کوي د بل چا میل به و ځان ته کوي ومو لیدل نن سبا زنانه والله العظیم چې زړه مې خوږېږي زړه مې درد کوي دا کومې کیسې چې ملګري راته کوي زړه مې په درد سي د زنانه مبارکي خپل پرده په خپله وکړي په هېڅ چا اعتبار نشته نه په عالم اعتبار شته نه په پیر صاحب اعتبار شته نه په حاجي صاحب اعتبار شته نه په ځوان شته په دې چا اعتبار نشته پښتو پرېږدي پښتو شاته وغورځي دا مې د اکا زوی دی پرده نه ځینې کوم دا مې د ماما زوی دی دا مې د خاله زوی دی پرده نه ځینې کوم دا مې مسافت الپلانکی دی پرده نه ځینې کوم هغه شاته وغورځي نن سبا هغه نشته اولنی خیانت به د اکا زوی کوي اولنی خیانت به د ماما زوی کوي اولنی خیانت به د خاله زوی کوي اولنی خیانت به د عمه زوی کوي خپل پردي په خپله وکاس د پردي کلی سړی ستا کلي ته نه راځي ستا د ښځې سره دا خدای نخواسته دا زنا نه کوي زما ښځې سره زنا نه کوي اولنی فساد خپل د کلي و خپل د تربور و خپل د ماما زوی و د خاله زوی نه د دې نه جوړېږي بیا که وایه ځه چې پښتو ده دا نسم کولی خو بیا دومره خو وکړه ځه
چې کله د ماما زوی کور ته راغی یا یې د خاله زوی یا د ماما زوی کور ته راغی زنانه دې ورسره میلاو شي بس ستړی مې سي و خیر وسي بس خلاص نور خو ګپ مو سره لګوه ګپ دې خو مه پرېږدې چې کښېني باره خندا او ګپ شپ شروع شي بیا به ټک ته بوځه چې راځه ماما زو خاله زو مې سا عمه زو ترور زو راځه بیا ټک کښېنو بس خپل پښتو ادا که ځه سره مسي دې ورسره وکړي ستړی مې سي خیر وسي بس نور ګپ شپ دې خو مه دغه کوه ولې په ورځ د قیامت الله به تا ته وایي چې ولې دا کول بیا څه ورته وایه نو حضارو محترمینو څه خبره مې کول یېرې مې سول بله راولاړم نو خداوند متعال وایي کاسیات عاریات مائلات ممیلات خپل میل و بل چاته کوي د بل چا میل و ځان ته کوي خپل میل و بل چاته کوي د بل چا میل و ځان ته کوي وګورئ نن سبا دغسې دی که نه و ته و حق مه پټواس کوزدې ته چې ځي ښه جوړه به واغوندي واده ته چې ځي ښه جوړه اغوندي او د هغه رقم پوښ ته چې ځي ښه جوړه واغوندي سترګې تورې کړي شونډان سره کړي او هغه کم غوږوالي واغوندي سره زر و سپین زر ښه کپړې واغوندي بازار ته ځي ښه کپړه اغوندي ډاکټر ته ځي ښه کپړه اغوندي ولې دا مکمل تا ته حرام دی زنانه دا ټول کارونه صرف ستا د خاوند دپاره چې دا ټول کارونه خپل خاوند دپاره وکړه بس سترګې تورې که خاوند دپاره الله ثواب درکوي الله اجر درکوي شونډان سره که خپل د خاوند دپاره الله اجر ثواب درکوي ښه لباس وغواړه خپل د خاوند دپاره الله اجر ثواب درکوي او که چیرې ته دا که چې خاوند ښه کپړه درته راوي خاوند ته نه اغوندې وایه دا واده ته پټوم کوزدې ته پټوم پوښ ته پټوم بازار ته پټوم ډاکټر ته پټوم دا اسلام دی دا قانون اسلامي دی نو مائلات ممیلات خپل میل و بل چاته کوي د بل مل وځان ته کوي او بیا څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رؤوسهن کاسنمة البخت المائله دا ښځې به پیدا سي وایي چې دا سرونه خپل دا ویښتیان به داسې جوړوي لکه د اوښ بوک وارې د اوښ بوک خو ټول موږ ټوله کوچیانې لیدلي هم به وي اوس مو ولیدل هغه زنانه پیدا سوي دي که نه الله چې کومه خبره کوي هغه صادقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي هغه به صادق یې خامخا به راځي دا موږ ولیدله دا زنانه داسې خپل ویښتان راټول کړي راټول کړي راټول کړي راټول کړي دلته یې سره ټول کړي دلته یې سره ټول کړي باندې دلته سکنجک ور واچوي یا یو شی خرڅېږي هغه ور واچوي بارونو مایلې کړي یا دې خواته یا دې خواته یا دې خواته داسې را ځوړند کړي وایي دا زنانه به پیدا سي دا منع کاس موږ کور کې ما منع کړي دي خپل تر اوسه خو کوشش کوم زه الله دې کوي نو داسې زنانه به پیدا سي ویښتان به دا رقم جوړوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زنانه پیدا سي چې داسې کارونه کوي لا یدخلن الجنته جنت ته به داخل نه سي داسې زنانه او ولا یجدن ریحها جنت ته داخلېدل خو څه که بوی د جنت بلا ونې ویني داسې زنانه بوی د جنت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته څه وویله وان ریحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا لاسې دغسې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بوی د جنت ډېر ډېر ځي ډېر ډېر بوی د جنت ځي هغه بوی د جنت بلا ونې ویني داسې نه چې دا خوشبو واري چې دا د حاجي صاحب ته ورځي د ونې خوشبو بس نه رسول الله سلم وویل چې بوی د جنت ډېر دی بوی د جنت بلا ونې ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورځ دا قصه کوم واقعه حدیث ته بیانوم بیا به دغه کوو خیر 2 منټه که لیټ هم سو بس یو حدیث درته بیانوم زموږ خو بس دا دغه دی چې دلته زه راسم کښېنم اول تقریر کې نو یو 2 شپې ډېرې ناستې بس نور هېڅ څوک نه وي بار چې کله د جمعې ټیم سي د مناظر ټیم سي بارون ټول راسو راکوټه سو نور معلومات نه ته کېږي مثال په توره چې معلم څه وویله څه بیان یې وکړي څه نه و څه نه و نو دې و چې بارون موږ علما اوس چل زده کړی دی یو 15 منټې لیټو د خپل ټیم نه نو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناسو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته راغی او فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دا چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په چیغو چیغو ژړله حضرت علی رضی الله عنه ورته وویله و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې په چیغو ژاړې ولې ژاړې ده ورته وویل چې د معراج په شپه چې کله زه ولاړم معراج ته د الله سره مې چې کله ملاقات وکړې جنتونه او دوزخونه مې ولیدله نو اکثره ښځې مې خپل د امت په جهنم کې ولیدلې په دوزخ کې مې ولیدلې فاطمه زهرا رضی الله عنها ورته وایي ای زما د سترګو توره ای زما د سترګو یخوالی دا څه وجه وه چې ستا د امت اکثره ښځې په جهنم کې وې وایي بعضې داسې ښځې مې ولیدلې چې هغه په ویښتانو باندې را ځوړندې وي او مغز یې هلته ایښېدله او لاندې را ځوړندې په دوزخ کې داسې ځوړنده کېدلې او دویمه داسې زنانه مې ولیدلې چې هغه په ژبو باندې را ځوړنده وي او لاندې ور تر لاندې و او حلقوم چې کوم حلقوم باندې چې کوم حمیم ګرمې اوبه دي
هغه به حلقوم ته تېرېدلې ور راتېرېدلې او ګرمې اوبه به په دا ستوني کې ور اچولې او درېیمې ښځې مې داسې ولیدلې چې هغه په ویښته په پتیانو باندې راځوړندې وي پاس راځوړندې وي لکه د پکه وارې او لاندې ور تر لاندې وو او مغز و جوش یې هلته وهی په د ګرمۍ د وچې چیغې بغارې ولې او څلورم داسې ښځې مې ولیدلې چې هغه سر یې د خنزیر وو نور انسان چې بدن یې چې کوم وو هغه د خره وو او شپږم مې داسې ښځې ولیدلې چې پنځم داسې ښځې مې ولیدلې چې هغه سر یې د سپي وو سر مکمل د سپي وو داسې ښځې مې ولیدلې او بعضې داسې ښځې مې ولیدلې چې هغه مکمل ولچک وي او لاندې ورته لاندې وو لکه سړی چې بندي کې داسې ولچک کې فاطمة الزهرا رضی الله عنها ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه وجه وه دې وجه څه وه چې الله دا په عذاب کې مبتلا کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اوله هغه زنانه چې هغه په ویښتانو باندې راځوړنده وه او قسم قسم عذابونه الله ورکوله دا هغه زنانه وه چې په دې دنیا کې خپل ستر و پرده نه کوله خپل د ویښتانو ستر و پرده یې نه کوله دا هغه زنانې وي رسول الله صلی الله ورته فرمایي ډېر مې وژړل خپل په امت باندې دا خبره رښتیا ده دا داسې نه دی چې بس رسول الله صلی الله موږ ته وویل دا به داسې نه وي دا به کېږي ګورې په ورځ د قیامت دا به یې دغسې دا واورې خبردار دویم هغه چې په ژو باندې راځوړندې وي او لاندې ور تر لاندې و د هغه زنانه دي چې خپل خاوند سره ښه سلوک نه کوئ خاوند به هر وخت ځینې خفه و خاوند به هر وخت په خفګان و ورسره د شپې به چې راغی وړن تندی به نه و هر وخت به جنګ و جګړه وه دا هغه زنانه دي دریم هغه چې هغه په ولچک باندې وه مکمله ولچک وه بندي و داسې تړل سوي وو په اور کې پرته وه چغې بغارې ولې دا هغه زنانه وه چې حیض و نفاس کې یې خپل د مثال په ډول د هغه چې کوم نجاست دی د هغه لحاظ یې نه ساتئ او په ملانځه باندې استهزا و ټوکې مسخرې کولې لمونځ یې نه کوئ دا هغه زنانه وه او بل هغه زنانه چې هغه په چې کوم تیان دي په هغه باندې راځوړنده وه او قسم قسم عذابونه ورکېدله دا هغه زنانه وه چې خپل د خاوند فرش د هغه احتیاط یې نه کوي یعنې زنا یې پټه پټه وکوله دا هغه زنانه وه او پنځمه هغه زنانه چې هغه سر یې د خنزیر وو او نور بدن یې د خره وو د هغه زنانه دي چې په دې دنیا کې یې دروغ ډېر ویله او نمامتون چغلخوري یې ډېره کوله او بله هغه زنانه چې مکمل بدن او سر یې د سپي وو د هغه زنانه چې په دې دنیا کې غیبت دا ډېر کوئ غیبت نن سبا خو زموږ د زنانو بیخي عام سوی دی بیخي عام دی بیخي د دوی یو مجلس دی دا چې کله دوه زنانې یو ځای سره کښېني او بس نور بل څه نشته بل دا غیبت شروع دی بس نور هېڅ نشته بس مکمل د دوی عام مجلس زموږ د زنانو دا غیبت جوړ سوی دی بس دوی چې سره کښېني درېیم به راچوکي کړي بس خبرې پټکې شروع کړي نو حضارو محترمینو مطلب مې دا و چې خپل زنانه باید موږ خپله کنټرول کړو په ورځ د قیامت بیا زنانه بیا یوه زنانه به څلور خلک دوزخ ته بیایي خپل مشر ورور خپل خاوند خپل پلار خپل مور دا به څلور سره دوزخ ته بیایي هغه زنانه چې فاحشې کول بدکاري کول دا څلور سره بیایي الله ته به وایي چې یا الله ما ته صبر راکړه ودرېږه دا زما پلار هم ځان سره راوله ولې زه یې منع کولی شم خو زه یې منع نه کړم دا زما خاوند هم ما سره دوزخ ته بوځه زه یې نه منع کولم دا زما مشر ورور چې کوم دی چې زه یې منع کولی شم زه یې منع نه کړم دا زما مور چې کومه ده دا بیخي خبره ده په کور باندې دې هم زه نه منع کړم هر څه معلومات ورته ما سره موبایل دی پلانکې و پلانکې دا هر څه معلومات ورته وو خو زه یې نه منع ورکړم یا الله دا هم ما سره دوزخ ته بوځه نو د دې نه چې موږ د دوی په عذاب د دوی د وجې په عذاب کې مبتلا کېږو باید موږ خپل الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته خپل باید خپل کوشش باید وکړو چې کوم مخکې ما تاسو ته بیان وکړي څلور طریقې خپل د زنانو سره وکړاست خپل کوشش وکړئ په ورځ د قیامت به بیا تاسو ته جواب وي چې الله ما کوشش کړی و خو بس داسې کیسه وه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم